پښتانه د ظلم او تشدد اوږد داستان لري. په ټول ولایت کې زرګو پښتانه بې درکه دي. چا تختولي، څوک ملوث دي، جرم یې څه دی؟ د دوی کورنۍ د جوابونو په تمه کې دي. په پښتنو د پاکستان د امنیتي ځواکونو لخوا د جبري ورکېدو، بمي چاودنو او د نورو ظلمونو د نه زغملو غمونو سره مخ دی. میندې ستړې شوې، د خپلو ماشومانو د راستنېدو په انتظار دي. میندې هر وخت د خپلو عزیزانو په انتظار وي. پلار په ناامیدۍ لړزیږي، د جوابونو په لټه کې دی او د حق او انصاف غوښتنه کوي. د مور نوم رایله دی، د پلور نوم یې عبدالرحمن دی. زه وزیرستان کې یو FCS سکول کې سبق یم. میش چې کله په دا رز سکول چټي وه، زه کې میش کې هغه د پرتلې وې کېل د پوره مو د سیو شامل د کومو چې کېل ته شي دي چې میش ته اډازه رسې میش ته پته نه ده لګېدلې. سی میش چې کله هسپتال ته وړي، زه په وش کې راغلم، ما نشه خوا وختل. سی مو چې دا څه شوي چې خپل لاسونه مې ولدل، لاسونه مې دوه سړلې. زموږ غونډه زندګي، زموږ غونډه ژوند هر څه خارق شوه. مور ته چې مو لاسونه نشته، زه په سکول کې چې جنکۍ سبا کې آیي هغه کلینه کوم، مو ته افسوس لري چې زه دا څنګه وکړم. زه دی بالکل زه نشه کړلی، زه دا څنګه وکړم. مو چې کله میش یوړل بار مو ته پته ولګېدله. سیمو چې پیدا خمول لاسونه نشته، په نشه کړو مو لاسونه نه وي. سیمو ته افسوس ودرېد چې مو لاسونه نشته، خلکو سکول کې دا کلینه هغه کو زه نشه کړله. مو ته دا افسوس لري چې زه لاسونه مې وای، زه مو دا خپل تعلیم کړی وی، زه یوه ډاکټره جوړه شوې وه، چېرې مې خلکو سره مدد کړی وی. مو ته دا افسوس لري چې مو لاسونه نشته، خلکو سکول کې سبق یې زه نشه ویلی. زه اوس په خپل اداره او ځون باندې خواري کومه چې داسې سبق مې وویلی. مخکې زما نوم عطاالله وزیر دی، د جنوبي وزیرستان واډې سره تعلق لرم. دغه کومه جلکۍ چې ودغه چې کوم لاسونه کټ شوي دا زما خور ده. اصل کې شوي داسې و چې 28 اګست 2020 باندې د جمعې ورځ وه، نو دی د سکول چوټیانې وې، نو دی په کور باندې و. زه خپل بازار باندې مو هغې وخت کې، نو دی هلته د کور نه بهر ته تللي وو د کیل دپاره. نو هلته چې کوم د فوج زموږ کور سره نږدې چې پوسټ دی، نو هلته ډېر زیات دی مینونه ایښ کړي دي د خپل حفاظت لپاره فوج. نو څو ځل اول هم مونږ دې ته چې کوم د واڼه هغه دی کمانډنټ دی، هغه ته مونږ درخواست کړی و چې دغه شی زموږ نه لرې کړه. په دې زموږ زیات ځناور هم د دې شکار شول، نو دی په هغې باندې څه عمل ونه کړو. نو په نه ورځ د جمعې په ورځ باندې دی ته بیا تلي و هلته د کیل دپاره دی د لینډماینز اخیستی و، نو بیا دی ته لینډماینز پټاو شوی و. بیا زه بازار نه هسپتال ته ورغلم، نو دی دواړه لاسونه کټ شوي په هغې وخت باندې. نو دوی اوس تعلیم کوي، خو تعلیم دې څه شي باندې وکړي؟ دواړه لاسونه یې کټ شوي دي، نو هغې دپاره دوی په څه شي باندې تعلیم وکړي؟ د تعلیم د حاصلولو دپاره خو لاسونه هم پکار وي. دا موږ ورته وویل چې یو ټکی ولیکه، یو جمله په د خپل لاسونو دوی ویل چې مه زه لیکل کولی شم، هغه جمله دې لیکي. نو دې دواړه لاسونه نشته. نو موږ خواست دا کوو چې دې ته لاسونه ولګي، داسې لاسونه نه چې صرف دلته یو ځل ورچولي وي، خو هغه داسې دی چې هغه نشته، مطلب کار نه پرې کېږي، نو هغې څه فایده هم نشته. نو داسې لاسونه دې ته ولګي چې دوی مکمل تعلیم اخر ځل پوره تعلیم به وکړي. دې خواهش هم دا دی چې زه ډاکټره جوړه شم، د خپل وطن د خلکو سره مدد وکړم، د خپلو خلکو علاجونه وکړم. زما لیور دی، بخمنیر نوم یې دی، د قرآن قاري دی، او په کور کې به مونږ دغه کولو جامې ګنډلې، او 2 میاشتو به مزدورۍ له تللو پنډۍ ته. هغه به 2 میاشتو کې قیجوره خرڅوله، بیا به راغلې چې راغلې، نو 2 میاشتې بیا ټول عمر له په کور کې ناست. داسې ظالم پیدا شولو چې دا یې بچي دي، دا ماشومان دي، او دا یې ښځه ده، 4 موږ نورې 3 کونډې نورې، او دا یو هم دا لیور دی. په دې 4 کې موږ ټولې ځان له ځان، خو په دې یوه لیور موږ دونه ډاډه موږ وموږ چې دا ټول ژوندي دي. دونه ظالم دی او دونه کافر دی چې پړه کې به دا خور مور نه لري، دا به خپل الوان نه لري. دا دونه ظالم دی، زموږ څخه دونه ظلم او کفر روان دی چې په یو ځای کې دونه ځای حل نشته. لکه زموږ دا 4 کسان دا بند کړي دي، تو ګوره دونه ظلم زموږ سره روان دی. د دې ټول دا بچیانه کپ پکه ناست دي. یا د خدای او ظالمانو موږ به نه کوئ او داس به نه کوئ، کلمه به نه وایئ، سړی به راباندې پرېږده چې دا یو په منځ کې وتو ننوتو، هغه هم دونه ظالم و چې هغه هم نه ونیولو چې تم کړلو. څه پته ونه لګېدله ده، خو دونه خبر راته رالی چې بس خبر شوې چې ستاسو کس یې چات کړی دی، او په رول په غاړې دغه ریړۍ پاتې شوې ده، او بس په هغې کې زموږ نه څوک د منډې وو، نه بېرته هېڅوک هم زموږ د منډې د رامنډې نه وو. څه پته نه ده لګېدلې، لا د نن ساعته پورې هېڅ پته نشتې دي. خو موږ له دونه کس راشي هسې راته اول ووایي دا به نن راشي او سبا به راشي، چې موږ ښه په تمه شو، هغه بېرته غیب شي، نه یې پته نه یې پوه شوي لا د وسپو. وایي زموږ د بچو یې 70 رحمت شي، زموږ په دې بچو او زموږ په دې ماشومانو دې شي، ځکه چې دا بار ته لاړ شي او پردي مور او پلار ویني او پلارونه ویني، نو چې راشي نو په کور کې یا غریبه یا نوڼۍ یا ماړه یا څه هغې ته بیړونه نه کېږي، د پلار کې پلار و دا یې راوړه او دا یې راوړه، او وایي مور وي زموږ هېڅ هم نشتې دی. اختر راشي یوه څو هغې خلکو په ماشومانو سبقونه و، دی شړ لوی شو،
تمام خو مشته شکر الحمدلله شابه مشته مونږ چې خدای بیا راولي الحمدلله مونږ د ژوندو په لارې تللي ځکه چې درېو ته خو هم تمه نشته دی او دې ژوندو ته هم ټولو ته تمه ده دا اووه کسان به خدای راولي مونږ اته کال یې وشو اته کال او نهم کال به یې شروع شي د مونږ مصدین دیوانه دی د سویلي وزیرستان نیز نری زمچن کلی اوسیدونکی یم د کومه واقعه چې د میز جوړه شوه دغه واقعه د سپتمبر په 10مه نیټه د ماسخوتن په وخت جوړه شوې ده دغه ټوله د مو فیملی د مو کورنۍ وه چې هغه د مزدورۍ دپاره انګوره ډا زیوبه غره ته تللې وه بیا 43 نه بعد د پاکستان آرمی د پاکستان افواج په دې باندې فایرنګ شروع کړه د ماشوم نه ورسته په وطني مې بجې باندې چې په هغه کې ماټر هټ ماټر توپې راتلې او صرف یې د دای ځای په نقشه کړی و د دای په خیمه باندې د ماټر ګولۍ ورېدې دلته نه څه ډس پې شوی دی او نه په دغه ځای کې څه طالب القاعده موجودیت لره خو بس دغه د میش خیمه دغه د میش مزدورون چې دی د چلوځۍ د دیاړۍ د پوره ولته تللي وي او هغه مزدیره خپله حلول رزق کې ګوټه په دا کې د میش اوته کسان زخمیون شول او 2 شهیدون شول دا د میش کورنۍ وه د میش سره ډېر ظلم زیاتی وشو په دا کې یوه زنانه وه په دا اوته کسون کې خطه کې چې د میش د زنانه احترام نه وشو او د انټرۍ په وخت کې دغه آرمي دغه فوجیونه دوی ته ویلي وي چې کله حالات خرابېږي بیا تاسې یورینه بلوئ او بجلی روکوئ دی هغه باوجود بیا هم فیرنګ پیشري کړی و او د پوسه په ډرون کیمره ویلوړه وه پاکستان یو ملک ته د سره ډېر سهولتونه دي ډرون کیمره کې هغه د ماشومونو او د زنانه وزر ته ورته هغه وایس دی ته پته لګېدله چې دا خو یوه خیمه ده یو کلی دی خو دغه باوجود بیا هم ماټر ګولۍ او د دی فایرنګ جاري و خو بس دغه ظلم د میز سره وشه د میز ډېره غریبه فیملي کورنۍ ده ویس د میز د کلي داسې ماحول دی چې کوم د شهیدان وشول د دغه کمای میش ته ډېر زیات مخصوصیږي هیڅ حد یې نشته یاره زه چې په هغه درته لګیا شوم بلکل زړه مې روډکېږي هغه خبرې بیا زه نشه کولی نوم عامل خان دی چې کومه په ژبه کې د مو په بچون په خاندان باندې معامله وشوله دا یقینا خبره ده چې 28 ماټر یې د مو په خیمه باندې وویشتل او د پوسه ډونډ پې ګرځېدله دا د مو بچون خاندان ته تللی و دا د حکومت په انټري سره تللی وي اسرائیل دا ډېر ماټر خو په هغه فلسطین نه ولیل که په مو ته ولګېدل بې ګناه بې تکلیفه چلې مو سره خو دا وشول دا پاکستان آرمي تعطیل دی چې دا ظلم د مې سره په خلاقي نه کړو بله ورځ بل داسې وي په بلو لاګي د مې سره بې انساني ظلم وشو میش پوس غیټه ته تللي وي پوسه چې راغللي مزدګار په کور کې نو سوي ماړی نه وه خوړلې په میش برید وشو غوټه وسله شریک شوه زه خپل په سر ولګېدم دوه مې ترې زامن شهیدون شوه اووه کسان ولګېدلي څوک دولتي شر څوک یېله په میجه پوسه بنګنه شورېدله په میجه چګاول ته نه پره شوه زما نوم ډاکټر ظهور عالم دی او زه د شهود عالم شهید آرمی پبلک سکول 16 دسمبر 2014 والد صاحب یم دا خو داسې یو سوال دی چې په دې بدبخته ملک کې چې څنګه د ما سکول ته بوتله او زه خپلې ډیوټۍ کلینیک ته لاړم نو نیمه ګنټه بعد ما پسې خبر راغی 10:37 باندې چې دغسې په ټي وي باندې یو سکرین باندې یو پټه وچلېده چې دغسې واقعه ده دغه زما د زوی خبر په ژوند کې هېڅ قسمه بدلون نه دی راغلی دا 9 کاله 9 میاشتې او نن شپږمه ورځ ده او 11 بجې دي هغه اولنۍ ورځ او دا اخرنۍ ورځ تر نن زه ناست یم په دې خپل حجره کې د شهود عالم شهید په حجره کې دې کې ما ته هېڅ فرق نه محسوسېږي چې دا 10 کال را روان دی اولنۍ ورځ او نننۍ ورځ سیم ټو سیم فار آل مای فیملیز د هغې قصوروار معلوم دي د هغې دپاره کمیشن جوړ شوی دی په کمیشن کې د هغه قاتلان هم چې کم دنو نامزد دي د هغه سهولتکاران هم نامزد دي خو نن زه په دې شهود عالم په بیحاف باندې زه دا وینا کوم چې زه هغه مطالبه نه کوم د ټروت اینډ ریکنسیلیشن کمیشن هغه مطالبه به زه په 11 اکتوبر باندې د لوی خیبر په سیمه کې چې د پښتنو قامي عدالت کم لګي نو دغه ټروت اینډ ریکنسیلیشن کمیشن مطالبه به د دې خپلو بچو د اے پی ایس د سانحه او د دې خپلو نورو ټولو د پښتنو د 80,000 شهیدانو مطالبه به د ټروت اینډ ریکنسیلیشن کمیشن په شکل کې د عدالت نه زه کوم چې په 11 اکتوبر باندې د لوی خیبر په سیمه باندې کې منعقد کیږي او ان شاء الله دا ټوله دنیا به ورته راځي شهیدان په زور ځکه چې دا مونږه دا بچي د داسې قربانو دپاره نه دي پیدا کړي هغه چې چاله قربانۍ پکار دي د هغې خو مونږه یو زوی مو نه لیده چې یې په باډر باندې
مړ شو یا چېرته په بل څه باندې د هغوی دا زامنان مړ شو هغوی ته خو دوی وایي شهیدان خو دا خو ما د سبق دپاره لیږلی نو سبق دپاره خو ما سبق کې خو شهادت نشته دا په زور باندې د انټرنیشنل گیم باندې د دې ریاست چې کومې خپلې هغه بین الاقوامي په دې سیمه کې د اور بلولو د اپریشنونو لکه ضرب عذب چې پې جوړ شو د هغې دپاره زمونږ دا بچي قربان کړل دا زمونږ د بچو دا وینې چې توی شوې د دې ټولو پښتنو د سیمې دا د ریاست د خپل کولیټرل ډیمیج چې ورته دی وایي خپلې فایدې او فایدې چې ورته کم وایي نو زما خو زوی لاړو زما زوی ته څه میلو شو ما ته زما د قوم ته څه میلو شو او د هغوی ته پکې جزیرې میلو شوې هغوی ته پکې بدماشۍ میلو شوې هغوی ته پکې د ټول ملک د سرو سپینو مالکان شو هغوی زما خو کور روان ویجاړ شو دا د 11 کور کمانډر هدایت الرحمن د دو شهیدانو مور ته دا ویلي دي چې څو شو چې دوه بچي دې سنبال شهیدان شو نور به پیدا کړي نو دا بچي پیدا کول دومره آسان دي زه دغه هدایت الرحمن ته دا وایم چې ستا ښځه دې یو دوه بچي نور پیدا کړي نو زه به بیا تاته ووایم چې بچي راوړل څنګه دي هېڅ هم تېنه نه مطمئن نه د دې ریاست نه مطمئن یم نه د ابایو وال نه مطمئن یم نه د دې یوې ادارې نه هم زه نه یم مطمئن که زه مطمئن ویم تر اوسه پورې به زموږ د بچو یا د پښتنو قام ته به دې ته به انصاف میلو شو زما نامه ګلجنان ده پولیس نه سب انسپکټر ریټایر یم 39 سال نه مې زیاته نوکري پکې کړې وه په مختلفو ذمهدارو پوسټو پاته ایس آی لیګل انکوایري افسر ای جی او د والد صاحب نام مې دا فیض الله خان مستقل سکونتي دا باخیل کلی محله اسماعیل خیل ما درې بچي د ملت د خپل خاورې او د خپل قوم د عزت د پاره قربان سره شهیدان سره دا بچي د ما دوا حوالدار حافظ صفی الله چې دا عدالته په 7/9/2024 د دو صفاکانو دهشتګردو په تلاش کې یا دو سرګرمیو معلوموانو لپاره د خپل بیټک نه روان شو وسره خپل ورور نبید الله ام سی فزیکس هغه په سر روان شو چې روډ ته وته ورسېدل د لکې طرف نه موټر سایکل دوه کسان سوار پرال مولونه والی وو دوه سره مصلب کلاشنکوف وو چادر چې پټو نو د حافظ صفی الله پولیس حوالدار دغه आवाज پکړای دا چې څوک یو هغه بریکسلی دی دا ورغلی دا چې د معلوماتو چې دا څوک دي کوم قسم کسان دي چې صحیح تشخیص وکړي هغه نه پوښتنه کوي چې تاسو څوک یو کوم طرف ته ځو هغه وتلی دي چې خپل یو په دې خپل هغه چې هغه ظالمانو دا سیخ هیټ کټولې ګولې په د مخ ولګېدلې موقع شهید سو چې ورور شهید سو نبی حافظ صفی الله نبید الله دا برداشت نه کړه ورترپ یې کړه یې لاس ور واچاو چې هغه دا سړی کنټرول کړه هغه هیټ کو ډایرکټ هغه ولګېد شدید زخمی سو هسپتال ته واخیسته هغه هسپتال چې شهید سو اوس د حافظ صفی الله نه یوه کورواله پاته سوه بیوه دوه یې بچي دي یوه یې بچی ده نبید الله به د 1/10 نه یې واده پروګرام و نه یې نویلي چې دلهن جوړېدله وروسي لباس یې تیار و دا شهید سو هغه مام ګوره د کورواله وروسي لباس اغوستن ور نصیب نه شول د ځان سره ټول ارمانونه قبر چې ځان سره دفن کړل دې نه مې مخکې یو بچی 2013 چې شهید سو هغه کورواله پاس سره بې وسله دوه یتیمې بچی پاته سړې اردو یو شعر ده कि गम की जागीर विरासत में मिली है मुझको और इसी जागीर में रहता हूँ नवाबों की तरह दिला पाक अठाला फैसला वा माँ दिए चितनो सुलवेला खुपियो अफसोस अरमान पदेरा जी यो मुल्क था यो रियासत था इदारे दी
فوج دا پولیس دا